آیات د آیت کرسي وي دا چې ما اوس وویې دا په قرآن شریف کې لوی آیات او دې کې د خدای لس صفته بیان شوي دي. خدای پاک د خپله مدحه په خپله کړې ده او حقیقت کې هغه د خپلو صفاتو ظاهرول دي او مسلمانانو چې وایي او دا عقیدت هم دی او د خدای مخکې د خپلې عاجزۍ اقرار دی او د بندګۍ اقرار دی. د دې وجې نه خدای پاک په خپل صفت خوشحالېږي. قرآن شریف کې دا لوی آیات حضور پاک وایي سړی هر مانځه نه پس نسایي روایت دا آیات کرسي وایي نو د ده او د جنت په منځ کې صرف یو رکاوټ دی هغه مرګ دی. یعنې د مرګ نه پس په مخه ځي جنت ته انشاءالله. او سړی د شپې ته ووایي خدای پاک د هغه د مال و جان حفاظت کړي د شپې. دا په حدیث شریف کې راغلی دا فطرانه مال لا جمع شو نو حضور پاک له به خلقو مخکې راوړو هغه سره به جماعت کې پروت و نو هغه به بیا په مسکینانو تقسیمو. هغه په خپله واجب شي نه دی اخیستی او نه په هغه زکات او فطرانه لازمه شوې ده. نو یو ځل دا فطرانه راغلې وه ډېره نو د شپې ورته ابوهریره یو صحابي دی هغه یې څوکیدار مقرر کړه د شپې خیال ساته. دانې وې قجورې وې د اختر نه به مخکې د رکوټې اختر نه مخکې راجمع شو. نو اوس د شپې ګوري یو سړی دی او لمن ترې ډکوي نو ابوهریره کلک ونیوه داسې کې هغه زمانه کې غلا نه وه نو دا ورته ناشته وی صاحب زه ډېر مسکین یم او بال بچه دار یم او د روزې درک مې نه لګي او داسې هم د خدای مال وی ښه دا دې وایي خو بیا به نه راځي بس دا ځل مې معاف کړه. بیا سهار دې حضور تپوس وکړې وی بندیوان دې څه شو وی صاحب هغه خو وی زه غریب یم او بال بچه دار یم او ډېر مسکین یم هسې هم د خدای مال دی وی ما پرېښود وی ښه وی خو دروغ ووایي خو راځي به بېګاله بیا. سبا ابوهریره بیا ورته څوکۍ کوله چې ګوري بیا سړی راغی لمنه یې ترې ډک کړل د دې لاس نه یې ونیو کلک وی زناوره پرون دې غلا کړې وه تا وی بیا به نه کړو نن بیا راغلی وی ډېر تنګ یم ډېر بال بچ مې دی او ډېر فقیر یم او د خدای دپاره بیا به نه راځم. وی وعده ده وی وعده ده پرېښود. حضور پاک د سهار تپوس کوي وی هغه بندیوان دې څه کړه وی هغه صاحب د ډېر مسکینۍ او د خوارۍ او د تکلیف شکایت وکړه نو ما داسې هم د خدای مال دی فقیرانو له به یې ورکوو نو دا هم فقیر دی ویې نو ما پرېښود. حضور پاک وخندل وی دروغ یې درته ویلي دي خو بیا به راځي وی دا دروغجن دی. سهال ابوهریره بیا د شپې ګوري هغه غل بیا د شپې راغی بیا یې لمن ډکوله د خجورو نه او د وربشو او غنمو نه کلک ونیوه وی دا ځل خو دې نه پرېږدم خو دروغجن یې قسمونه یې ورته بیا به نه راځم یې نه پرېږدم خو دې نه لکه چې تا دوه ځله دروغ ووایې وی زه به درته علم یو مسله وکړم نو هغه په مسله کې مې پرېږدې وی څه مسله ده وی د شپې چې وده کېږي آیات کرسي په ځان چوف کوه داسې چاپېره نو خدای پاک به دې د پیریانو نه د دیوانو نه د دشمنانو نه محفوظ ساتي. ابوهریره وی زه د دین یو مسله یې راته وښودله نو غریب سړی دی پرېږدم پرېښود. سهار دې حضور تپوس کوي بیا بندیوان دې څه کړه وی صاحب بیا د فقیرۍ او ډېر شکایت یې کو او راته وی زه به درته یو مسله وښیم نو ما پرېږده ښه وی دې خو دروغجن خو مسله یې درته صحیح کړې ده. نو سړی چې د شپې آیات کرسي ووایي داسې چوپ کړي خل به پرې نه راځي ډاکه به پرې نه راځي انشاءالله ځکه دا د حضور پاک د خولې وینا مسله بیان کړه نو عمل پې کوه. د شیطان مسله وه
وې شیطان حضور پاک یې ټکي ویلې دي سړی آیات کرسي وایي د هغه مال دولت ته به پیریان غله ډاکوان نږدې نه شي خدای پاک به یې حفاظت کوي آیات کرسي کې دا اثر شته چې شرط د شپې وده کېږي یا چرته ځای په سفر کې یا یو علاقه یو دشمنانو یری ګني وي میره وي ځنګل وي آیات کرسي په ځان چوف کا ډاکو شیطان در باندې نشي راتلی انشاءالله ځکه دا د حضور د خولې وینا ده خو دې له ایمان غواړي او یقین غواړي چې څومره د سړي په پیغمبر یقین وي هغه به د هغه په احکامو کې ده ته اثر څرګندوي یقین ګورې د خولې هسې نوم ته نه وایي یقین په ښې عقیدې ته لکه اور ګرم دی دا مونږ وایو چې اور ګرم او دا هم یقین دی که د ټول جهان خلک راغونډ شي او درته ووایي چې نه اور خو ته به خطا شوي اور خو یخ شی دی لاس پکې وروټوک به درته څه نه وایي نو د هغې په خولې د خپل یقین کې فرق نه راځي